اپا طریقې نه وي چې عمر ته دې ذکرو نو ماره ته ورته صادر واچوره اپا مخه د حضور پاک د سر وی پریدا وایا داسې وی عمر ته ته وی تو وی ټیک ته ځوړ ټیک ته جګړه مکه نو پاره فلیه به پښپو ارتور او پامین بالجهر دمره جګړه کون چې ځان له یو جدا نوم کی او بل ته غلط وای او په نظر د دلته جماعت پیدا شوه تاکال کې جماعت المسلمین هغه ټول مسلمانان ته مشرک چا سره ستوي مشي نه ما انا لله و انا الیه راجعون د اردو رسالې وګوري نو دا غیر مخلدین د بخاری شریف طرف الیدین اردو ترجمه خورای پچا پیرا ناغیخ وای چې بخاری خو لوی نوم دی نور غودي خبر نو په دې طریقه فساد کوي نو دی وخت کې دا عدم تقلید دا فتنه ده یو هما دوی ګوري چې عالمي او یو مسله اختیار کوي دا دې په خپل علم مکلف دی او یو سړی وږي خرڅي او دکاندار ټانګي والي ورته یې مذهب پرې ده نو سالا قادیانی کی وای ما دا غي دلیل وکړه دلیل مضبوط دی زګه په دلیل په معیار نه پیږي ټانګي والي اوس را په بارا کې دا پسري خوارا دا بعض منکرین حدیث شوی نو زنارم حیران شو چې خدای پښتانه او خرابي دا دغه فتنې نتیجه ده یو سوره ذکر ورته ترجمه دلته د جماعت المسلمین سره ولا چې جامع غسل وګړي دغه ما جوړ تبلیغ والا ما بیګاله کې شبي جمیله تنوي وینا زما تبلیغ سره نه لګي ما تاسو کې څه شي ویزه جماعت المسلمین ما جماعت المسلمین څه شي ودا وتا نه جوړېدل چې نبی کریم چې اخر کې به تفریق پیدا کیږي نو ته جماعت د مسلمانانو سره مرګ اوسې ګوي دا غي امام سره هغه مونږ یې پیدا بازار کې دې جاهل ته وته ما څه سبق ته ویلې دی وینا شیخ القرآن سره مې ترجمه کړه شیخ القرآن څوک دی پنځه مولوی صاحب مشریات ویلې هغه وبخ ولا سره دې مې ترجمه کړه ما وی انا لله و انا الیه راجعون ولا ستر ورځو ترجمه کې دا نتیجه شو چې جماعت المسلمین جوړ شو جدا جماعت جوړ نو پاکستان کې چې څنګه خپل دعوا وکړه کنه نو بس مریدان پیدا کړي ذکر تایم چې دا فتنه په خپل عقل نه سړی کاروال چې په کوم لار علما صالحین بادشاہان نظام کتابونه تیر شوي هغه لار خلک د شاذ خلق لار خلک شاذ خلق لار په سمه الله نو زمونږ د دې خیر پایو چې دا کار مکه دا غوړې فتنه کنده کې به مو ورځ او نتیجه خراب راوځي ما په غیر مقلدینو کې دا سليمي دي چې د خدای نه یریږي جاړي البته دلی مې علي حدیث خو پرشته علي حدیث کې دا خبره نه کوي آپ صفه ذکر کوي جاړي خدای ته دا خبره نه او پاکستان هندستان کې چې دي دا اکثر د فسق درجه ته رسیدلي ځکه دی ائمه او سلف تسبق ګوري او کنزل وي دا څه شي دی امت ته نقصان نه څونه اذا صلى قائما فصلوا بالتكبير افتتاح الصلاه دی تکبیر واجب دی صلاه د افتتاح الصلاه دو مسلو ته اشاره کوي افتتاح د صلات په تکبیر دا او کفاره فعلا او تکبیر واجب دی او که غیر واجب دی دا ترمذی په سر کې موږ ویلو چې درې واړه ائمه کرام او حضرت امام ابو یوسف احناف کې وی د دې قائل دي چې خصوص الله اکبر فرض دی الله اکبر کې الله الکبیر کې الله الکبار کې چې ماده د کبر پکې راځي حضرت امام ابو حنیفه خصوص الله اکبر ته واجب وي او ذکر مشیره به تعظیم الله ته فرض وي یعنی تابع دا ضرور ده چې هغه ذکر مشیره به تعظیم الله پس زمن د الله اکبر کې ادا کړي دا واجب یو صورت نوعی او دا فرض په منزله د مادي وي
عادت په شکل د دې صورت کې ادا کړي. احناف اوله قواعد ته ګوري چې فرضیت هغه وای دا په دلیل قطعی ثابتېږي او اخبار احاد هغه دلیل ظنی دی. دین د دې آیتونه راغلي ذکر اسم ربی وربک فکبر او ولله الاسماء الحسنى فادعوا بها او درې د کلام د تابعین نه تنقل کړو د شعبی او د ابوالعالیه او د ابراهیم او یو قیاس صحیحه چې ایمان کې سړی د الله الا الا الله په دې اشهد ان الرحمن و ایمان صحیح دی. ایمان خو هم دې په نسبت د سوال خو خیر دا مرتبه اجتهادي مسله ده. نو لومبه الله اکبر درې وړي امامان وی فرض دي او دا حضرت امام ابو حنیفه وی واجب دی. خدا غره یاد لاره چې رسول الله مبارک دا ویلي دي چې دا فرض دی. الله اکبر. کو څو کوئی احناف د حدیث نه مخالفت وکړي نو حدیث کې راته دا وایي چې رسول الله مبارک دا ویلي دي چې الله اکبر فرض به چرته او خدا وایي چې مونږ کې داخله دل په الله اکبر دی. د حکم خونه کې تعین د درجه خونه کې د مراتب چا متعین کړي دا فرض دی واجب دی او سنت. حضور خوی تک اذا کبر الامام فکبروا نور تکبیرات وایي دا رسول الله ویلي دي چې دا نور تکبیرات سنت دی او دا غړم به فرض دی. دا خو فقها دا اینه مستنبط کړي. نو دا حکم مراتب دا د فقهاو کار دی. حدیث مبارک کې دا تفصیل نه نو دې کې د اجتهاد دخل وي. حضرت امام زهری وی الله اکبر او فرض نه وي نیت فرض دی. نو دخول په منځ کې په نیت باندې دی. الله اکبر کدی وی سنت کا ادا کړ او کدی نو وینو خیر دی. منګه واجب به یو عدل اقوال اختیار کړل. نو زهری ورته سنت وای دا درې وړه امامان ورته فرض وای منګه عدل الاقوال او اوسطها اختیار کړل چې واجب. بیر افل یدین باندې تک افتتاح راځي کې په الله اکبر راځي. نو څوک افتتاح د مونږ په الله اکبر ده څوک په پر افل یدین دی وی افتتاح په الله اکبر سره افتتاح ده. بابو ایجاد التکبیر و افتتاح الصلاه افتتاح د صلات په الله اکبر وی. به مخکې او رسو کم یو ده رفع و مخکې کې الله اکبر دې کې سلور صورت لري. اول دا چې لاس مخکې اوچت کې به رستو وی الله اکبر. دیم دا چې الله اکبر مخکې وی الله اکبر به رسو لاسونو کې دا دې چا قول. دریم دا چې الله اکبر سره یعنی الله اکبر په یدین سره متصل دا غفصه دا زمو مسلک رفع الیدین دې طرف الیدین وی الله اکبر رفع من مخکې کړه الله اکبر مې رستو وی. او وجه دا چې رفع دا سلب دی نفی د کبریا د غیر الله نه. الله اکبر اثبات ته او نفی مقدمه دی اثبات ته لکه لا اله الا الله کې نشته د خدای لایق د عبادت بغیر د خدای نه. نو مخکې نفی نه ورپسې نو دا رفع په ځای ده او د دنیا ټول سيزونه ما سوا الله ما ټول شاته ورول او د یو سي تعظیم نه ذکرانه غي الله اکبر به خدای او چې الله اکبر څخه مخکې وي رفع الیدین وي دا چا قول نه. دا درې واړه امامان دي باندې یو دی دا څه وي الله اکبر رفع الیدین سره الله اکبر بارک مونږ دا څه وایو الله اکبر. نو مونږ رفع مخکې کړه او دی رفع او تکبیر به یو دی. باب رفع الیدین فی التکبیرة الاولی مع الافتتاح سواء. دې قائل دی چې رفع الیدین والله اکبر بدواره یو دی وي. دا څه به الله اکبر مونږ دا څه وي الله اکبر. او دا حرم شریف امامان عجیبه مونږ کوي چې سجدې ته لاړ شي نو وي الله اکبر. هلکه دا تکبیرات خو د انتقال دی. انتقال دا حرکت به
دا په تکبیر کې مستوعبی چې دا سينو الله اکبر ناغي دا چې چورسیږي نو سجده کې وی الله اکبر او چې سجده نه راپورته شي نو وی الله اکبر ځکه بن باز دا څه کوي نو دې دا چې څو کاته می تقلید کې دی په شرط تقلید کې مقبل ہے. مال دلی وردا دا تعصب ده چې بغیر د شیخ محمد بن عبد الوهاب نه چې هغه مجدد وای او بغیر د حافظ ابن تیمیه رحمه الله نه چې هغه ته رهبر وای او هادي وای پس رسول الله بل څوک نه وای لکه دا غلو کوي دین خو نبی کریم ټول امت ته رسول دی او په امت کې علما صالحین اولیاء د دین خیرخوا او ته په دین پیدونکي پیر شي وي تاسو باندې په یو شخص کې نه وي او دا غره معصومه غنه ممکن نه چې خطا شي چې بل ورته یا کې وي خطا شوی یا کې دي چې خطا او چې هغه نوم ورته والی وي دا کې دي نشي شیخ الاسلام دې خطا شي او شیخ الاسلام دا سه بعض خطاین چې توبې مغبات ټول امت نه مخالف دا خدم د عالم قائل عالم قدیم دی او حوادث اول نشته او پیدائش ته خلقو دا د نشنه نه دی خدای پاک اوصاف کې پیدا یعنی مادوی ضرور په اول خطه د بیت انسان جوړ شو انسان نه هوا جوړ شو هوا نه اور جوړ شو اور نه باغ جوړ شو مثلا ناغه ماده پکې یاواله هغه دا خپل ماده پرستو قول او کان الله ولم يكن شيء ما هو دا حدیث وینات د دین اولاد کان الله ولم يكن شيء قبله او کان الله ولم يكن شيء قبله د خدای نه مخکې څوک نشته او خدای سره ول کان الله ولم يش دا ما قدم دا علم حافظ ابن حجر په سقراط کړی وی دا اقوال مستبشع دي منکر دي قبیح دي چې ابن تیمیه نه نقل نو قدمنا علم او حوادث لا اول لها او خدای له حرکت او سکون وي او استقرار وي او جهت حسی وي خدای له علو حاصله ده حسی نو که سره اسمان ته نږدې شي خدای ته نږدې شي او که په کوی کې نو د خدای نه لري او د یو کتاب حواله ورکړي دارمی وي په سننو کې دا لیکلي کتاب الرد علی جهنم که خدای خو په عرشته ولو شاء استقر على ظهر بعوضه که خدای غواړي نو د ماشي په شام کې ناست شي او دا کرسی چې دا وسع کرسی السماوات دا د خدای د پانو کې خودو دی وی خدای په عرش ته او عرش په یو باغ کې دی او باغ کې پتنګان له دې کتاب کې لیکي او پانی چې دی پانی د سرو زرو چولې دي او پانی دا کرسی چې دا تخته چوکه دی باندې پانی پرتی دي الکه دا خو د اسلام عقاید او چې په دې کې د څوک مخالف دی اټول ته اشعریه ټول باطل او ماتوریده ټول په غلط دي او دا هغه د عقاید ما یو استاد وی دارمی شنو ما ورته ته دارمی پیژنې چې دا کم یو دارمی دی یو دارمی صاحب سنن دی ابو عبدالرحمن الدارمی د امام بخاری استاد اهل سنت ونه او دا دی سعید ابن عثمان السیزی دارمی دا د کرامیو نه د کرامیو کې تقسیم راغل دا افیده اته دا پته نه و چې دا ډول جدا دي بس دارمی خو مشهور دی دا سعید ابن عثمان حنابلو کې چاس قولونه راغلو او تیمیه دا غي پرچار کړی و دی اوس غیر مقلدین مدرسې ته دلاره عقاید چې لګي کنه یو پکې دا چې الله علی العرش هلکه دا خو چرته په عقایدو کې نه ذکر ټیک ته علو د خدای صفات سره مناسب دي کولو عبارت د یو جهت خاصه نه د امریکا کې به خدای کم طرف ته جهات خو بدلیږي او مکه کوروي ده او سعودي عربو کې به کم طرف ته اشاره که خدای د جهت خاصه نه عبارت شي
نو په امریکا کې به کوم طرف ته اشاره کوي؟ خپل طرف ته به اشاره کوي. او په سعودي عربو کې خو زمونږ نه پترستی او په هندوستان نه خدای له علو حق ده. نو حوادث لا اول لها، قدم د عالم استقرار حسی، موقعیت حسی، داغه مسائل مستبشعه دي چې د ټول امت نه خلاف دي. دا یو فرقه ده حنابلو کې راغلي. نو دوی خپل امام ته معصوم وایي، نو دا غلو خو نه ده. نه ګوره چې د امت رسول پاکان اولیاء علماء د تصانیف خاوندان او علا هغوی په کومه طریقه تیر شوي هغه طریقه اختیار شابه. یعنې دا کبه او اذا رکع و اذا رفع، دا اوس مسله د رفع الیدین ده. دا مخکې ته لفظا بیانم یو پنځه مباحث دي، نه هغې ته به غوږ دی. دا دویم دی کې رفع الیدین ثابت دی. رفع الیدین چې تکبیر وي او اذا رکع و اذا رفع، نو درې ځای شو. یو اول کې یو د رکوع نه پس مخکې، یو د رکوع نه پس. انا وای مالک ابن حویرث حدیث دلته دا دی، په نسائی کې بل شان دی برته. انا دې کې شک نشته حضور رفع الیدین کړی ده، ځکه صحابه ته نقل کوي. خو بیا داسې په مزه مزه پرېښې ده، ځکه خلفاء راشدین عامو نه ده راغلې او کبارو د صحابو نه ده راغلې. انا کړی خو ده یقینا او عام په مانځه کې تحولات راغلي. انا خیر کبه کم دی پورې اوچته. نو حنابله او امام بخاری د دې قائل دی چې اوبو پورې اوچته ده. اوس حنابله داسې کوي، نو دغه دلته غیر مقلدین ډېر اهتمام کوي، ځکه مخالفت یعنې حنابله او شوافی بعضې اړو کوي نه، څوک داسې کوي په مزه او څوک پکې کوي. نو هغې دې ځای پورې امام مالکیان دې ځای پورې کوي، پړومبي کې هغې افتتاح کوي. مونږ دې ځای پورې کوو، دا جامع د اقوالو، ځکه چې دې ځای پورې اوچت چې نو ګم پکې راغلی او ګوتې د سر ته مخامخ هم شي. نو جمع د احادیثو په دې طریقه ده. دا امام شافعي صاحب دا جمع کړی چې ګوتې د غوږونو ته مخامخ کا او سرونه د ګوتو سر سره او دا ځای به د اوږو سره شي. نو په درې واړو قسمو روایاتو به عمل لا شي. وقال ابو حميد بن سعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم احد من قبيل وبه قال حدثنا دې چې کوم جانب اختیار کې هغې کې باب کې هغې ته اشاره کوي. نو رفع نبی صلی الله علیه وسلم حد و منکبیه، حضور بلاسونه د اوږو پورې اوچتول. څلورم ځای کې ثابتوي چې د قیدې نه پس پاسې نو بیا به دغو کې رفع الیدینو کې شوافی او حنابله دا نه کوي. خو شوافی یعنی امام شافعي صاحب شوافی او د امام بخاری قول اختیار کړی دی، غیر رفع الیدین څلور ځای وایي. یعنی پله شافعي صاحب او امام احمد صاحب درې ځای وایي، په اول کې د رکوع نه مخکې، د رکوع نه وروسته. او شوافی او امام بخاری د څلورو ځای قایل دی، اول کې د رکوع نه مخکې، رکوع نه وروسته، او چې درېم رکعت ته پاسې د قیدې نه پس، نو دلته به رفع الیدینو. دا حدیث مرفوعا نقل کړم دی او موقوفا. ابو داود دې حدیث له ترجیح دا ورکړی چې دا موقوف دی، او امام بخاری دې له ترجیح ورکړی دی چې مرفوع دی. دې نورو ته اشاره هم کوي. ورواه محمد بن سلمة عن ايوب عن رفع الیدین مسله راغله. رفع الیدین ما ورته وي څه دومره هامه نه وه، خو د خلقو بیا الله هامه کړه. نو رفع الیدین کې یو ځل غوږ دی، ښه چې تلمیذي کې راته بیا تکلیف دی. یو پنځو مباحثو ته خیال لاره په ترتیب سره. اول بحث کې بیان د مذاهب او د علماء دی په باره د رفع الیدین کې. دویم بحث کې بیان د ادلو د رافعین او د مخالفین. دریم بحث کې بیان د ادلو د احناف. څلورم بحث کې د هغوی اعتراضات په مونږ او زمونږ اعتراض، جوابونه د هغوی د دلایلو.
پنځم بحث کې وجود ترجیح د مذهب حنفي دی. نو دې پنځو مباحثو ته به په اسانه طریقه درته یم چې درته یادولی شي څومره، یعنې په دې رسالې لیکلی شوي. د امام بخاري او رساله مې کتلې ده په دې موضوع، جزء رفع الیدین. نو پنځه مباحث شوه. اول کې بیان د مذاهب او د فقهاو د مسلمانانو په باره د رفع الیدین کې. دویم بحث کې ادله د هغوی دي چې څوک رفع الیدین کوي زیاتي. څلورم کې بحث زمونږ د ادله ورکړي. دریم څلورم کې د هغې اعتراضات دي زمونږ په ادله او د هغې نه جوابات وغیره، بحث و تنقید. پنځم کې اسباب د ترجیح د مذهب حنفي دي چې دې باب کې مذهب حنفي راجح دی. هر سړی خپل خرې ته درنه وایي، نو درنه خو به یې کوو، که څوک یې مني نه مني. څلورم خبره رفع الیدین کې د علماو څو مذاهب دي. نو رفع الیدین کې د علماو پنځه مسلکه دي. دا لومړی بحث. اول مسلک د حضرت امام ابو حنیفه دی او مشهور قول د امام مالک صاحب دی چې رفع الیدین فقط یو کرت ته په افتتاح د صلات کې. دویم مسلک د حضرت امام شافعی رحمه الله او د امام احمد صاحب او یو نادر روایت د امام مالک صاحب نه، هغه دا چې رفع الیدین درې ځایه ده، په افتتاح کې، قبل الرکوع او بعد الرکوع. دریم قول د عام شوافع او د امام بخاری او د بیهقی، هغه دا چې رفع الیدین څلور کرته ده، لکه دلته په د باب کې قول په ابتدا کې، قبل الرکوع، بعد الرکوع او عند القیام من الرکعتین. د دو رکعاتو نه چې پاسې نو بیا به کې نو څلور ځایه شو. څلورم قول د بعض علماو دی، محدثینو کرام، چې رفع الیدین پنځه کرته ده. اول کې او قبل الرکوع او بعد الرکوع او بین السجدتين او عند القيام من الركعتين. دواړو سجدو میانس کې به مخکې او د رکوع نه دا چې رکعتونو نه پاس. پنځم قول د ابن حزم ظاهری دی، هغه دا چې رفع الیدین هر خفض او رفع سره ده، چې مانځه کې حرکت کې رفع الیدین وکړي نو اتلس کرته شو. زمونږ استاد شیخ ناصر الدین البانی غیر مقلد او کتابونه لیکلي دا هم دا مسلک، هغه به داسې ده مانځه رکوع ته کې به ته که نه لاسونه به وکړي، رکوع چې به وکړه نو بیا به لاسونه چپ بے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد كلنا لك عبد احق ما قال العبد لا مانع لما اعطيت ولا موضع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بے اللہ اکبر بے بسجدے تلا چې سجدې نه برا پاسې الله اکبر بے رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واهدنی وارزقنی. بے بسجدی تلا نو چې جلسه استراحت ته بکې ناس نو بے لاسونه اوچت نو چې برا پاسې د رکعت ته نو بے لاسونه اوچت. دا د مالک ابن حویرث په حدیث کې دی په نسائی کې ما چاته یاد لره نه هغه ما ته ځکه زما به ورسره خبرې ډېرې
او خپا ادب او په احترام چې شوافی تاسو ته سنشي ویلې چې رفع الیدین والے نه کوي ځکه تاسو به ورته وایئ چې تاسو والے نه کوي صرف درې ځای کوي دا نور والے نه کوي دا د اوزاعي صاحب او د امام ابو حنیفه مناظره به درته ذکر کړم نو اوزاعي صاحب رفع الیدین کې سخت او امام ابو حنیفه هم معاصره دی هغه ته وایي ولې رفع الیدین نه کوي وی تاسو ولې نه کوي تاسو دا کوي دا وی ذلک الامر الاول دا عرض کې رفع الیدین دا اولو به منسوخ شوی دی وی چې تاسو د دې د قائل هغه دلیل لا توقع وما هو دلیلکم فهو دلیلنا او ذلک الامر الاول دا عرض کې رفع الیدین دا په اول کې کرتو به پریخي دی هر توقع چې کوم حدیث کې دا راغلی دی چې پریخي وی تاسو ته مرتبه تاسو ولې نه کوي پانی سائی کی راغلی دا مالک ابن حویرس صحیح حدیث چې نبی کریم کان یرفع فی کل خفض و رفع هر خفض و رفع هر انتقال سره بلا سنو چا شیخ الهند سے بددی پنزو اقوال تجزیه کولا وی چې دی پنزو اقوال ته ګورو چې چا کې کمال تفقه دی نو هغه د کم رفع الیدین قائل دی او چې چا کې بالکل تفقه نشته نو هغې د ډېرو قائل دی نو د رفع الیدین کول او نه کول دا معیار دی د تفقه او د عدم تفقه پوهېږې چې څوک افقه د ائمهو دی حضرت امام ابو حنیفه لکه شافعي صاحب وایي الناس عیال فی الفقه علی ابي حنیفه خلق اولاد دی په فقه کې د ابو حنیفه محتاج دی دته او اول موجودان دی اول فقه جوړه کړی ده ناغرف الیدین یو ځای کړی امام مالک صاحب د هغه په نسبت لږ تفقه کې کم نو د هغه نه یو روایت راغلی دی رفع الیدین کنی مشهور مسلک مالکیان رفع الیدین نه کوي او مدینه کې په دې عمل نو د هغې په زمانه کې نو بیا شافعي صاحب او احمد صاحب د هغې دواړو امامانو خو مشران دي د هغې نه په تفقه کې کم دي نو دوی د درېو ځایو رفع الیدین قایله شو نو بیا امام بخاري او بیهقي د دې ائمو کرامو نه خو په تفقه کې کم دي نو دوی د څلورو قایله شو نو یوه ډله وه چې هغه د دوی نه هم کم او په تفقه کې نو هغې پنځه ځایو نه قایله شو او چې څوک عاري د فقه نه اړو تفقه پکې نه وه او ظاهریت محض ناغي هر ځای کې قائله شو لکه ابن حزم ابن حزم ته ټول ظاهري وایي محض ټول فقهاو ټولو کتابونو کې و دا قول د ابن حزم ظاهري دی کنې هغه صح د کتاب او د سنت قائله ده کتاب او سنت علما ورته ظاهري وایي دیو جنا تحاوی کی بدل راشی کا تصویر ابو بکر میں عیاش وی ما رأیت فقیحا یرفع یدیه الا فی افتتاح الصلاة ما یو فقیح دا ملت اسلام ندل دلے چف علاوه دا اول دلنا رفع الیدین نو دا ربی بحث شو پا رفع الیدین کی پینزه مذاہب شو خواه او سبیم بحث دا دلائل دا نن دا جمیش پڑا اور طالبان پہ انتظار کی او حمامان خوشحاله سلور بحث برته بیا وایم ان شاء الله جمعه ته خوشحاله دل حدیث کې نه دی راغلی كنا نفرح بيوم الجمعه لاجل طعام هذا لك ډوډۍ په انتظار خوشحاله دل دا حدیث کې راغلی نو کو څوک درته وایي چې دا ویلا کتاب او سنت کې راغلی د جمعې په شپې ته خوشحاله دل دا سنت دی او کنه پوری صفی دغی تا صفی اولو انا شیطان د خدای په دربار کې ډوب چړیم دی مبتون چې د خېټې په مرض مرشي والمتعون په طاعون مرشي والحدم په اکسیډنټ مرشي وقال لو يعلم ما في التاجير که په اول وخت کې تلو کې
دوی ته ثواب معلوم شي لسبقوا الیه یو بل نه به مخکې کېږي ولو یعلمون ما فی العتمة والصبح او که دوی ته پته ولګي چې د ماسوتن او سبا په جمع کې څومره ثوابونه دي لا توهما ولو حبوا راضی به اگر چې ګټنو کې بل جانا پڑے اگر چې پخړ پوسوي صف نه غول دا د مونږ یو حصہ ابن حزم ظاهری وی چې دا جز د صلات ته ناوي چې دا چا صف کوږي مونږ یې نه کیږي او عام علماوی نه دا سنت دي مونږ کوږي صف مونږ او شو ګناهګار دي ذکر واستو من حسن الصلاه ورته ویل شي انا حسن الصلاه ورته ویل انا وګورم خیر اخري عمر کې بصره کې اوسېده نو یو ورځ مدینه منوره ته راغی نو چا ورته ما انکرت منا منذ یوم عهدت رسول الله صلی الله علیه وسلم زمون په کارونو کې کم ناشنا شي غنه دا زمانه نه چتا د حضور زمانہ لیدل ده یعنی زمونږ او د حضور په زمانہ کې سفر راغله ورته ایمان کړو شیان ټول معاملې برابر ده دمشق خورسه خراب او خو دمشق او دا مدینه منوره وی سناشنا پاکی بد تبدیلی نه راغلی الا انکم لا تقیمون الصفوف دا کار راغلی چې صفونه برابر نه وي وقال عقبة بن عبيد نو دا تاسو ته وکړه وراسدو سره جنون دا خلاصو شو کوي مثلا مسکی بدعتی پسې او چې مخکې نه ته معلومې مور ده الرحیم باب الداخل المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف وقال نعمان بشير رأيت الرجل منا يلق كعبه بكعب صاحبه باب دې په بیان د مشروعیت د یو ځای کولو د اوږې سره او د قدم سره په صف کې نعمان بن بشیر وایي موږ به ګیټې سره ملاوله دې بلکې خیمو صفوفکم حضور وی صفونه برابر ساتئ فإني أراكم من وراء ظهري زه تاسو وینم د شاته طرفه د شاته لیدو مې زه پنځه اقواله ذکر کړو وكان أحدنا على صحابي يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه وقبل وقوسر يوزي كولا او گیٹے سر دیکھ شک نشتا چی تنگول دا صف اتمام دا صف پورا ضروری دی او دا کعب سر حقیقتا یوزی کول دی کہ دا کنایه دا عدم فصل نرا سلور وارا فقهاء یدا امربعا چی دا برابرولو دا صف تا اشاره دا چی صف کم نیخ کو نیستواو صف او عدم فصل نتعبیر شو دا گیٹو سر او دا صف ٹک تا گیٹے هم کلا یو دا شوی او دا سنده لکه چی کم غیر مقلدین کئی ذکر سلور وارو فقو کی دا طریقه نشتا چی کم غیر مقلدین کئی که دا تمراد بنو دا صورت با پتواتر سر امت کراغلے بلدا چی کعب و منکب دوارا پا یوزل یوزے کی دینش که یو طرف تا یوزے کی نو بل طرف سب جدا کی نو دا کنایه دا عدم فصل نرا طول فقهاوی عدمونو کی دمر فاصله ساتا چی سمر تبی وزره نو شوافی حنابلہ اکثر سلور گوٹے ہوئی اور زمون امام ابو حنیفہ سے مقدار نہ زیاد کرے بلکہ ابن مسعود یو سڑیولو دی چی قدمونه متصلو وی لب پکی مراوحه ساتا جدائی نو سلور گوتی پنزو گوتی شپک گوتی یو لیشتی کجو سڑی طبعی مناسبت او که اوگی سر حقیقتا یوزے کی نو قدم بے یوزے کی گی نا او که قدم یوزے کی نو بے یوزے کی گی نا علمشتا او دا کنایه دا تصویر دا صفنا
ठीक है क्या मानकित और खदम बदवाना मुत्तसिल है नुस्ख पने वाला रहे अच्छा खदम सिर्फ ये हो जाए कि न उगी बजिया लेकी पनीम सब हदीस अमल के ही पनीम ना दा तफक्कुह नहीं पके पोया शरीयत दा वाले के सफुना दे मुत्तसिले और सफुना चे महमाम कना सुमरा इत्तिसाल कोले शिकेवा खुदा आवाज़ चे कदम दुमरा अर्थ मारखो गीले की दंगा मुराद न रहे कदा मुराद नदा पतवातुर सर पामत करा गले ले तो मिसाल तकम बाद खलक द नबी करीम नुम सरा जरगो तखपुल की दास हालांकि दा को सुन्नत की नदा व पामत के पतवातुर गले बाद खलक जब चूंकि नजर मुकद्दा इलाज की अलग कदा सुन्नत पे न पौमत के वो पतवातुर रहा न सुन्नत गणल बेदात पे आके सरे इलाज दवा जन या बाप दम पदा नसी ना जुदा खबर है इलाज बंद न रहे और इलाज तो सुन्नत सुख न हो बेताता रसीस तो वही चाह तो सुन्नत गणे बाहर से जुन की द उम्मत तवातुर तो गोर के सहाबाओं ताबीन द सहाबाओं नमून दखड़े दे ताबीन नरस्त तब ताबीन दखड़े न खुदा सूरत मुराद में दावा बे पतवातुर सर पामत करा न सलोम वाला फुक़हा दा न दा सिर्फ गैर मुक़ल्लिदीन नारी पनीम हदीस अमल कई और पनीम मानन ना दा इत्तिसाल दा सफुन मुराद चूंगा मुगी सर दे कूड़ो कदम सर मुत्तसिल वाला और ना से न चिखपी बेरतोल है ये अखपेरतोल और यह इत्तिसाल द सफुन नबी इत्तिसाल द सफुना के ना अखपेरतोल लोय चिखपेर ते के कदम न कदम मां सारा बच्ची चिखपे और देखो ला मां वखपल नूर ना देखा ना गखार बकदम नूर मर्द का दास वजह द शाम दास खकारी बदी तबे के सने और दसमाती तकीन लेकिन मुझ को खान रहा पहकुल हयात और पहकुल वज़ा हम द हदीस माना कवे सिंह उम्मत के रागली फुक़हा दावे माना करे लेकिन तिरमिज़ी मलावे क़ाल फुक़हा वहुम आलम बिमान अल हदीस किताब अल जनाइज़ के बलवाश जे फुक़हा दा हदीस को माना खपुई नदी पटूर शरीयत नजर तफक्कुह पोए तो पासरार द शरीयत पहकम द शरीयत और मजमुआ शरीयत नजर खान हदसना दाऊद अन इब्न मदीना अन कुरैब मौला इब्न अब्बास अन इब्न अब्बास قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقمت عن يساري فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائي فجعلني عن يمينه ريخي طرفت مضرر اتصال صفراء فصلى ورخل فجاءه المؤذن فقام باب المرأة وحدها تكون صفا خدم مستقل الصفا من ضاع يقول بكار إن عبد الله بن محمد قال صلى الله عليه ساق من ساق سن مالك قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي خلفنا أم سليمة أشي مخي بعض رواياتك إن جدنا غني وأنا ما أتي جدد ساقتا أو دا أنس مور دلك صراحة نوي أمي خلفنا أم سليمة زمن مور رست ولا وانا خذب جدا صفي دخل تحمل نشت چه سری سروبلی باب میمنت المسجد والامام دا جماعت میمنه و دا امام میمنه یا والا دا بعد شاز ملیان دا بعد اقوال نقل شوی ندی دا ای دا رد دا پارا و دا وضاحت دا پارا دا بیان که بعد علماء داوی چه میمنه دا مسجد دا گس کرک ذکر چې ته جماعت ته ولاړې او جماعت مخه دار ده نو ستا میمنه هغه یسار د مسجد دی او د جماعت میمنه ستا یسار نو دی وینا د دواړو میمنه یوه ښې طرف کم جماعت قبلې ته مخامخ یو جماعت هم قبلې ته جوړ دی
نو بظاهر خو سړي ته جومات ته لوړ ښکاري او دا وایي د دې لپاره چې بعضې احادیثو نه دا معلومیږي چې میمنه د صفوف باندې خدای رحمتونه اول نازلوي او کله وایي په میمنه د مسجد نو په دا چا میمنه د مسجد یو ګڼله چا میمنه د صف بله ګڼله وایي نه میمنه د صف میمنه د امام میمنه د مسجد یو طرف دی هغه هم دغه یو طرف جماعت کې بظاهره سړي ته لوړ ښکاري خو جماعت هم قبلې ته جوړ دی که حدثنا موسى قال كان ثابت بن زيد قال حدثنا عاصم بن الشعبي عن ابن عباس قال كنت لا يرتى اصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ بيدي وبعزدي حتى اقام من يمينه وقال بيده من ورائه الشعن لا سراح كلام قال بل طرف تودرهم معلوم داش يمين امام تمرسوب شو او يمين ده امام ده يمين ده مسجده بعض من اذا كان بين الامام وبين القوم لا فبعض الجزئيات بان بابنا ده امامت ومسائلو كده امام او ده قوم فمنس كده ديوالي او سترتون یا بلا ستروی نمون دیکی کنا دا یا اللہ نے دا دریوان امامات دی دا امامت دا صحت دا پارا علم دا انتقالات دا امام وی چتا تا دا انتقالات دا امام علم رازی نو خیر دے که جدا کور کے ولا رکھ خیر دے که ستامن کے سڑکو دریابی خیر دے که لری و پارمو کی دا سکی و بنگلو کی ورپسنیت تاوی او احناف پی دا جماعت دا پارا اتحاد دا مکان ضروری دے البته که صفونه ورسیدا سي نو خیر دی که بیا هلته ودرېږي خو چې منځ کې خلای ستاو د امام منځ کې دریاب وي کشتۍ پکې ځي راځي یا ستاو د هغه کورونو منځ کې فاصل وي دیوال وي لوی نو بیا به اقتدا ورپسې نه کې امام بخاري د هغې رای خوښه کړی چې دا اتحاد د امامت لپاره علم د انتقالات د امام کافی دی اتحاد د مکان ضروري نه دی نو دیوی بابونه دا کان بین امام و بین دا اجتحادی مسئله ده که د امام او د قوم په منځ کې دیوال یا سترای نو حکم یې ذکر نه کړه نو مطلب یې دا چې په وجایز دا جایز ده وقال حسن دا حکم دی رسل د اقوال و تابعین د ضمن متا تخی حسن بصری بغی لا باس ان تصلی و بینک و بینه نهر امام پس منځ کې استاد هغه په منځ کې دریابي نهر خوب دریاب ته وایي وقال ابو مجلد يتم بالامام وان كان بينهما طريق امام پس نیت تړلی شي اگر کې منځ کې لارې او جدار یا جدار وي دا سمع تکبیر الامام چې امام تکبیر اوري نو کافی ده نو دی علم د انتقالات د امام وایي او منگی اتحاد دا مکان وی سرد علم دا انتقالات دا امام البته ما تاوی که صفونه ورسی سڑک آغا سر کے ولا رے سڑے خو صفونه ورسی دن ٹک تا صفونه نی دلتا جمع ولاری او چوک کی ورپسی اقتداو کی اللہ اکبر اوری نو دا اقتدا زمون پا مذہب کسی ندا ذکر دی جماعت سر شامل ندے مکانی جدا دے یا میانس کے دریابی خلق پکی دی یا سڑک وی او بسونه پکی دی راځي نو به نکی نا محمد بن سلام قال رضوان يحب سيدنا الصالح انا عمرو كان اشرف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في الحجره حضور مبارک په حجره کې مسکو دین دا ثابت دی چې د حجره او د مقتدیان منځ کې فاصله خدا حجره اصطلاحي نه ده دا پوزکیو حجره د حسویر او د اعتکاف ورځ شپو کې به په جماعت کې مسکو او ځان نه به پوزکی راتاو کړو نو دا په جماعت کې نو محل یو دی چې محل یو نو خیر دی که فاصل او جماعت کې وچتای هغه سر کې مرپسې اقتدا کولی شي لکه محل یو دی په دا کې یو جماعت بیت المکرم ورته وایي هغه وګلې وچته دی ناشنا جماعت او دا ابو مناظر نهرونه ورته راوستي په دې وطن په دا کې تقریبا 4,000 جماعتونه دي په یو ښار په قاهره کې زر دي
او په ډاکا کې 4 زره او په استنبول کې 4.5 زره. نوای دا حجره چې هم انتوي کنه دا پوزکیر حجره پوزکیر دا مراتو کړه نو پوزکیر خو چې یو مکان کې نو خیر او دوی بسر مبارک دا غی لیدم وجدار الحجرة قصير دیوال دا حجره دیوال استلاحی نه دا پوزکیر فرعا النبي صلى الله عليه وسلم شخصا فعن ناس شخصا النبي صلى الله عليه وسلم ده حضور شخص لده فقام وناس يصلون بصلاته ده تراغي منه فأصبحوا فتحدثوا بذلك فقام الليلة الثانية فقام معه وناس يصلون بصلاته فنعم ذلك ليلتين أو ثلاثة بیا درش پی نبی کریم تراغی کرده او پا صحیح حدیث کی ده دی عدد نه ذکر یو حدیث کی شلی بلکہ دولس دی بلکہ اتی دی او دائره معلومیږي چې ورنبه شپه لږ وخت قیام کړو نو د 8 رکعاته کړو په دې مشپه لږ زیات کړو نو 12 یې کړو پښ بدرې مشپه نیمه شپه پښمنی پوری کړی نو د 10 رکعات کړو اخیری عمل د مصطفی په 10 رکعات او په صحیح حدیث کې عدد نه ذکر دا 10 رکعات علی الاعلان د عمر فاروق زمانه نشور دوی امامان مقرر ابی ابن کعب نارینه او تمیم داری زنانه ولا مقرر کړی نو 10 رکعات تراویح په جواب دا عمر فاروق صاحب نشورش عثمان صاحب مان عمل جاری وساته علی صاحب مان عمل جاری وساته چا مخالفت نه کړي نبی کریم صرف دریش پی کړی اما ته صحیح حدیث کې په حدیث صحیح کې د دې عدد نه ذکر وخت ذکر حتى اذا كان بعد ذلك فسلوا رمش فدوم خلق راغلو چې جمعه دکو جلس رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ناس پاتې شو په خپل معتکف کې فلم يخرج معه دوی چا ټوکی کول چا کوکانی ورشتل چې جوړ حضور پاک دره فلما اصبح ذكر ذلك الناس فقال اني خشيت ان تكتب عليكم صلاه الليل ده قصنا سرګن شما چې منظر باندې فرض نشي انسان لکه او کورونو کې کار او دا مقصد خدا دی چې د حجرې نه پسې اقتدا کړل نو دا اقتدا زموږ په نظام سیده ځکه په جومات کې دغه حجره معنی عنا اتحاد د مکان راغلی یو سوال دی د طالبان چې د معراج په شپه خو نبي کریم ته خدای ویلي لا تبدل القول لدي لا يبدل القول لدي وما نبي ظلام للعبيد فیصله اوس نه بدلېږي نو څنګه یاره و نبي کریم سره چې فرض نشي فیصله په شی وه چې بس تدبیري نه راغلی نو علما وایي هغه فیصله دا وه چې د دې نه به کمیږي نه ځکه نبي کریم سوال د خفت پکاو نو پنځه لمونځونه ورته معاف کېدل لا يبدل القول لدي ندينا زيادتنا كمين او دا فرضية احتمال وسم پاتت نذكر نبي كريم يريدو وسنشي دام فرض نشبه منزونا بشي وشان مرشا سيبوي يرى دا فرضية دا منوع يرى دا فرضية دا جمع وچي جمع درباني ضروري نشي نزان دا اللہ کرے او باب صلاة الليل اور دا شپی منز دلتا سنگا ذکر کی دیگه خود امامت مسئلہ ذکر کی مقصد دلتا داره چه تصویه دا صفوف ضروری دا اگر چه دا شپی منز که او تیاروی ام بستخ برابر ساته بعد نصو که اونا باشتا ویا اچه دار تغیو اچه پوزاکیو حجرانو دیدیم حدیث مارمی ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار یو پوزاکیو چې د ورځې به ویړو ويحتجره بالليل عین به حجرت جوړه کړه چاپیره به ځان متوکل شپې وصعب الیه ناس فصفوا وراه خلق ورپسې ودرېدل او شاته صف جوړ کړ نو دا حجره د سره حجره د حصیر ده دا به وایي معلومه چې دا حجره د حصیر ده
دیوال حجرنا نحسیر حجرہ دسوا نحسیر وصلى بها ليالي فصلى الصلاة لکلی دے او صحیح لکلی دے لیکن اخپلا غیر مقلدین لکی کلچر عباد خلق دم رخبیب دیده قطعا ثابتنا او در جتو ملاوی دو والو کی زکریہ میاں بیدائنہ رشی مدلس دی پا حدیث کی حادو بالعناف مرحلہ دی پاکار دا چی سٹنم یو بلسر نزدیو لگے دا یو کتاب فضائح الظاہریہ دا غیر مقلدین دا ظاہریہ رسوا کن خبر ایکی راج مکری چی داوی دا حیران بشی چکنا دا فارسے کی او شیر دے چون خدا خواہد کے پردہ کستارا میں نشندر تانا پاکان دانا فضل حق باتوں مواسا کنا چون دی حدد بگذری رسوا کنا کہ سڑے ہوئی دا ابو حنیفہ پاکی دکم دینا آغلی شافی و ہدائی مولا دی خومت تا نقصان نسول دے دا دے سخت ادب دے او فاسق دے او یار دا ایمان دا لیکن دا خلق تعالی بے پا بخاری دے دا بخاری سکتے دا مسلم سکتے فارسی بانان خلقو دا کابل اور آن لو پا دین کے نقصان شورو او دروغ حدیث راجمش او دا خدای کتاب وضاحت دا عرشی دا خدای کتاب اصلی حدیث خدا خدای کتاب دے ذکر خدای ہوئی فبیئی حدیث بعدہ یؤمنون دا پکی دا کم دے نراغے دا بارکی پیدا شو دلتا یو ملانی مخی دا مذہب پابند دو سلام مذہب شوید او خلقو تا دا پی دا ہدایہ پا کیسے دیما نا خلق اس منکرین حدیث شو دا بلا لارم تقریر نوکا سو پکی قوم دا خداینا منکر شو دا تقلید دا اسلام مانده دا عمل یا لارا لو تنگول لی پی اکا دا سری تغیق حدیث پا دلیل بسی دا لکا دا دلیل دا تسوق ہے دا دارو کے خود ماہر تا ضرورت ہے پا پنچر کے ماہر تا ضرورت ہے پا سیکل چلولو کے ماہر تا ضرورت ہے پا آبادے و جامو جوڑولو کے ماہر تا ضرورت ہے پا دین کی با ماہر دا دین ترجو نکے بس تا پخپلا کوا دا یو فقطہ دا دین تا نقصان تک تک یو عالمی محدث فقیح او پخپل تحقیق باندی او جانب برتراجح کاری نو طول علماء وی سیدہ کئی دے پی عمل و خلق تا دے دعوت نور کئی ذکر دا اخپل رئے معصوم گنل لی نخپل رئے سا معصوم موعی ممکن ہے چی تا خطا شوے و چونکہ تا کوشش کرے تا معذور ہے نو اخپل رئے معصوم مگن نو کہ یو فقیحی مخلصی مجتہد او پذرتی یرائی دا خدای او تقوی او خیر من لکلے چسو دا تحجد روایات و نتراوی صاحب چاہی دا غلطی دا یعنی تحجد اترکات دی یقین تراو مسئلہ بینوی کلمات دا میسرنا یو رسالہ را دی التوحید اور جماعت تم دی انصار السنہ آغا مذہب نا تم نا مخالف نا دی خودی لا مذہب ما ہوتا یو مضمون ورو لے گا مانے دا چاپ کا پتہ نہیں چاپ کرنے دیتا نہیں پال فاروق رسالے والا چاپ کرنے پارا دیکھ ناما ادارتا ورکرنے نوکر بیتے نقالے لے فوٹو سٹیٹ میں پا دے اعتدال پر طریقہ میں مضمون ورطا لے گلے ادا سکے ویزناو امت خرابا شیعگان دی قادیانان دی انگریزان دی غیر اسلام خلاف کار کئی او تاسو دا مذہبونو خلاف کار شروع اللہ پارا دا میدان پاتی شو پر اپنی دین پا غیر اپنی دین ہم جگر شروع کرے او انگریزان ہم پریخاو دا پریدار اپنی دین دی کئی نا پچی موس کو کئی کر نو دا تنامر دی پیگی نا دا امت پا خیر پائے چه دا دا کم زمانه دا فتنو
هغه مسائل چې امت ته فارغ شوي دي علماء په بحثونه کړي دي او فیصله دا ده چې چا کوم جانب مختار کړي ځکه دا ټول خبرې د صحابه کرامو نه نقل دي نو بس کافي ده ځکه تاسو کوم چې عالم یو دلیل پیش کوي او دلیل یې معقول دی بس سمو بس ټیک ته دا غواړم او چې شیعاګان سوې ظالمان ټول صحابه متونه کوي او قادیانان سوئی نب ختم نبوت نے انکار کی نوی پیغمبری جوڑی او نوی کتاب روڑی او انگریزان سوئی انجیوز پنم بانے مختلف نو دا عدم تقلید داغی دا پار دروازہ کلاوی دلی دا دی حمایت انگریزان زیاد ہے لکه چې انتشار پیدا کن اقفل الارم پاکی جوڑا کزان او مسلمانان دا یو بل نبت گمانا کن نو دا عدم تقلید دی او فتنہ گرم دی وقت ولی لکه سو دمرا ضروری خبره و مدافت مالا یو مسائل دی مسائل طول حق دی رفع الیدین حق دی امین بالجهر حق دی خو کم مذہب چی کم دی راغلی پا تواتر و مسلمانان پی روان دی و علی حق دی علی سنت پر جماعت نائے کہ انتشار میں پیدا کرے قسم دی فتنو انجام بے دہریت فیصل آباد کی مولو آخر کی وہ دغشو کافر شو دہری مور شو عبدالرحمن انم ماوی انا للہ و انا لیکن چنن دید آئیمو کرام احترام دزنو نسال لپا صحابو شروع کی دیوی دا ابن عمر پارو حجت نوے نامی تاوری دیوی اور ابن مسعود قامت چکتیو اگر نبی کریم لیدنا چرا فلیدین کئی کنک نو سڑی دید درجی تاورسی دقبل دا تعصب کی چې یو صحابي پورې ټوکې کوي وی هغه دومره ټیټه کیو چې هغه نبی کریم لیدنه چې دی رفع الیدین کوي کنه هغه افتح صحابه او عالم د صحابه او په بخاری کې راځي اشبه الناس صمتا ودلا وهديا برسول الله ټول کړو رو وظرفا او خادم خاص رسول او هغه د نبی کریم نه دی لیدل نه پورې بخان دی نو چې مسله ده دې ته ورسې نو بیا ورسره بحث نه دی پکاره بیا ګمراه شي نه بس تعرف نه یادین خوښ کټی تا نو بیا دې نو دې کې ذات په غلطي یو خو غیر ضروري مسائل د وجه نه امت کې انتشار پیدا کړي بیا مدا چې خپل رائے معصومه غني او بل باطله غني دا حضرت سلام دا بالکل ټکی د قرآن دی او دا نور چې سوی دا ټکی د تورات او د انجیل دی مزا سے بکر ہمارا فتنوں تا متوجہ ہے جو پاکستان کے روان ہے خلق کافر کی منکرین حدیث کی اوستاس پدے تفرق بادے بادے نورم فتنہ زیادتی گی ذکر کافران لدے حمایت کے او بالواسطہ ورسر امداد کے باعراس نہ کے بالواسطہ انگریزان جتی ملکون کیوں کنا پدے پاکستان ہندوستان ناغی خوب پیران سره تعلق ساتم خو پخپل اپنشو ساتلی موریدان پیدا کرو خو مزید آغی سره بے بیعاتو او تصویر بے اڑولے وراقبے بے کولی شکرانے بے ونروڑے او شکرانے با انگریزان ورکولے چه ورکوئی تسمر ضرورت ہے بے دویا سے تاسو دا سے کلی خبر کوئی او فلان کی دے کی او پیر سے دے اغدا سے ہوئی دباوی دا غلطه وای غلط او دا مجلس کې بناستو بل ابه قربان تاسو دا وای فلان کې دې کې پیر سیب دې خدا یا غوي دا غلطه وای دا انګريزانو پالیسی وش عربی کې وي شت تاسو او تفریق پیدا کو حکومت کا ما قسم دې زما والد سے ته بوډا سره را زموږ د چا سره دومره ګره په ډیر عمر ما دا کار کړل او اسمه توبه وکړه زل پیر مالکی شریف سے موردو ایمون بدا کار کم موردان بیو تب یو پیر تلا دا عدی سے بولا پیر مالکی شریف میں پا لرگوتی پوچھتولو کی جگڑی پیدا کون حالکہ گوتا برکر دا سوچا تھا کہ اغباری دا کافر دے و دا سل خبر ہوا لیلہ کفر خبر ہوا لیسر دا ایمان دا کفر سمت اللہ نو اډې سے بغي چې ګوتو چتور سنت پیر مان کی شریف بغي چې چا ګوتو چتا کا پړ نه
لکه دا نو په دې به جګړه کوم نو څه څه تاسو بیان چې دا دلته چې چا کونړیانو باجوړیانو شروع کړی دا فتنه ده که ټیک یو عالم دا بار بار وایي یو عالمي محدث او زړه کې د خدای یاره او تحقیق په تقوا بناوي او د احتیاط په صورت عمل کوي او یو مسئله خلاف د مذهب نه عمل جانب ورته قوي ښکاري نو کوي دی بالکل او که د رخصت لپاره کوي د تلاش اسانۍ لپاره نو دا ګمراه دا ولې په ټول دنیا کې علماء اتفاق وکړي چې دا څلور مذهبونه موږ دي ځکه دا انتشار راځي به په امت هغه لستوله امامان چې ختم شو هذا چې هغه ختم شو کنه به مدین تشدد تاسو کوی چې دا څلور واره یو خدا ستاسو لپاره مشي او کوله ځکه د دې اختلاف د صحابه په اختلاف بنا دی او کوم اختلاف چې په سلفو کې راغلي هغه څوک نشي لرکول دواړه جایز دي نبی کریم بني قریظه کې صحابه ولېږل ورته منزل توکه نو صحابه کې اختلاف راغی چا پناه او لم يرد منا ذلك او چا انت چلاړه وېګ او وذکر ما فعل الطريقان دواړو نو حضور مبارک ته چپ پاتې شو عمر فاروق د حکیم